بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د پنځم باب نورلسم نمبر حکایت او قصه شروع کیږي. یکی راز ملوک عرب حدیث لیلا و مجنون و شورش حال وی بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام اختیار از دست داده. بفرمودش تا حاضر آوردن و ملامت کردن گرفت که در شرف انسان چی خلل دیده که خوی بهایم گرفته و ترک صحبت مردم گفته. مجنون بنالید و گفت و رب صدیق الله منی فی ودادها علم یرها یوما فیوزه لی عذری. یکی راز ملوک عرب یو د پادشاهانو د عرب ته حدیث لیلا و مجنون و شورش حال وی بگفتن. یو د پادشاهانو د عرب ته یو چا قصه ده لیلا و مجنون او داغه عشق د حال داغي وویلې چې دا مجنون داسې په لیلا مین شوی دی. د عربو یو پادشاه ته دا قصه کوله او دا غریب په بیابانونو ګرځي او ډېر زیات لیونی دی ورپسې او ویل کې با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نه ده سره د علم و بلاغت. بلاغت نه مراد یا بلیغ په شاعرۍ کې نو ورته ویلې چې سره د علم دې نه معلومیږي چې د سنه علم هم مجنون کړو په بیابان کې سریخې دی په بیابانونو سر شوی په ساراګانو و زمام اختیار از دست داده او د اختیار واګې د لاسه ورکړي سړی آس منډې وی او واګې دې پرېوتي په خپل اختیار نه دی. بفرمودش د پادشاه حکم وکړ ته حاضر آوردن نو دا مجنون هم را وغوښتی و او لیلا هم اول مجنون رو وغوښته نو مجنون ته ویلې ملامت کردن گرفت ملامت که بفرمودش حکم یو کو ته حاضر آوردن دا مجنون اول حاضر که ملامت که در شرف انسان چی خلل دیده په شرافت د نفس د انسان کې د څه نقصان لیدلی کې خوی بهایم گرفته چې د سارو خوی د اختیار کړی دی په ساراګانو خو زناورو ساروي ګرځي ولې ته انسانیت په انسانیت کې څه نقصان لیدلی چې انسانان د په ساراګانو سر شوي و ترک صحبت مردم گفته او دا خلکو مجلس د پریخي مجلسونه ناسته پاسته خلکو سره مل ملاپ نه کې وجه څه ده. مجنون بنا لیدو گفت مجنون وجړل او وی ورب صدیق صدیق لا منی فی ودادها او ډیرو ملګرو ډیرو دوستانو لا منی ملامت کړم زه فی ودادها په دوستی او محبت د دې لیلا کې. علم یرا یومن آیا نه د لیدلې دا یو ورځ په یوزه لی عذری یعنی که چېرې یو ورځ دا لیلا لیدلې وه نو دې ته به زما عذر واضح شوی وی چې دی پې ولې مین دی یا فتوزه لی عذری په یو نسخه کې دا راغلی دی چې یعنی مجنون دی پادشاه ته ویلې چې داسې ما ډېر دوستان یاران ملامتوي کاش چې یو ورځ دا په خپله لیدلی وي نو زما عذر به شوی چې دا مجنون دا سوچ کولو چې دا چې هر څوک وویني څنګه پې ما زړه ورکړی نو هر سړی به پې مینیني ده ته بغیر د لیلا نه بله ښځه نه ښکارېده چې په دنیا کې هم دا یو محبوبه ده بس د ده پیړه وبس کلی وی نو ده ویل چې ګینې دا ټوله دنیا یې چې ویني زما په شان حال څه به مخامخ. کاج کے آنان کے عیب من گفتن رویت دل سے تان بدیدنده تا بجائے ترنج در نظرت بے خبر دست ها بریدنده. کاش به معنی کاش ای کاش کې اونای کې هغه کسانو چې زما عیب ویلې زما عیبونه بیانوي رویت یعنی روی تو ستا مخه ای دل ستان ای محبوبې بدیدندې چې دی لیدلی وی چې ستا مخه یو ځل لیدلی وی دا کم کسان چې ما پسې خبرې کوي چې ستا مخې لیدلی وی تا بجای ترنج در نظرت چې په ځای د نارنجانو په دیدار ستا کې بې خبر دسته بریدندې بې خبر ځان نه به بې خبر یو لاسونه به یې کټ کړي وی پرې کړي وی څنګه چې دا یوسف علیه السلام او زلیخې قصه کې چې هغه ښځې روغوښتې معززې او میوې ورته کېښوې او یوسف علیه السلام یې پرې وویسته دغه ښځې د یوسف علیه السلام په حسن کې داسې مشغول شو دی متاثره کړې چې ځان ته خیال نه و
او د میوو په ځای ګوتې پرې کړې وې د هغه په دغه کې. لہذا نو مجنون ویل چې کاش کې دغه قصه شوې وې. لیلی خو چې تی لیدلې وې چې دیو ته پته لګېدلې وې چې د نارنجانو په ځای د میوو په ځای خپلې ګوتې کټ کړې وې. دا حقیقت معنا بر صورت دعوا گواهی ده دی چې حقیقت یعنی حسن د محبوب په حسن په د دعوی په ظاهری شکل باندې گواہی ورکړي وي. دا چې کومه دعوه د عشق قوم او د حسن که چېرې د خلکو دا لیدلې وي نو دا به ښکاره شوي وي چې فذلکن الذي لمتنني فیه. لکه څنګه دا د زلیخا مقوله ده قرآن شریف کې راځي فذلکن الذي، پس دا همغه کس دی لمتنني چې تاسو ملامتولم زه پیه د هغه متعلقه چې دا د خپل غلام سره څه کوي مینه کوي د یو غلام سره د څه ده په هغه باندې عشقه شوې ده. ملک دا در دل آمد که جمال لیلا مطالعه کند. پادشاه ته په زړه کې راغله چې جمال او د ښایست دا یو کتل پکار دی چې دا رښتیا دومره ښکلی اجنه ورپسې لیونی شوی دی. لیلا اکثر پارسیوان دا لیلی وی که جمال لیلی، او ډیر کم پارسیوان دا لیلا استعمالي او پاکو هند کې ټول دا په لیلا سره د دې تلفظ کیږي څوک لیلی نه وی. نو پادشاه تا چی صورت اس کی موجب چندین آفتس. پادشاه ویل چې دا څنګه شکل دی چې دومره د آفت سبب جوړ شوی دی مجنون یې لیونی کړی دی. پس بی فرمودش پادشاه حکم وکړ طلب کردن چې دا دغه لیلا حاضره کړي. در احیا یا عرب بګرځیدن، احیا جمع د حی قبیلې ته وایي، په قبایلو د عرب کې وګرځېدل، د عربو کې د ده نوکرانو ملازمان لکه د ډیوټي ورکړي و بدست آوردن پیدا یې که و پیش ملک درسان سرایچه بداشتن. دا یې راوسته ګیرې که و رایوسته په زور. لیلی یې راوچته کړه د ده نوکرانو و پیش ملک درسان سرایچه بداشتن. دا لیلی چې راوسته پادشاه ته نو په میدان دا سرایچه مطلب یو وړه کمراګي کې دته دا کینوله. ملک در هیئت یو تعامل کرد. پادشاه د دې په شکل کې فکر وکړو. اوس مجنون هم دی لیلی راوسته دی. پادشاه ویل زه یو نظر ګورم. د ورته وکتل در نظر حقیر آمد. په نظر کې دا لیلا سپکه راله. به حکمیان کې په سبب دی چې کمترین خدم حرم به جمال زو بیشتر بودن. خدم جمع د خادم وی داغه کمترین خادمان چیو د حرم چې کم خادمانو به جمال زو بیشتر بودن. په حسن کې لیلا نه زیاتو و به زینت افزونتر، په حسن و زیب و زینت کې زیاتو د لیلا نه. مجنون به فراست دریافت مجنون په زیرکتیا سره اوموند پوه شو و گفت یاره پادشاه په نظر کې خرانله. ای ملک ای پادشاه از دریچه چشم مجنون در جمال لیلی نظر کردن. د مجنون د سترګو د کړکۍ نه لیلا ته نظر کول پکار دی. تاثر مشاهدت یو برتو تجلی کند چې هغه راز دا دیدار ده دی د دې پتا باندې څه شي تجلی وکړي ښکاره شي ظاهر شي. که زما د سترګو د کړکۍ او دریچې نه تا دې لیلا ته وکته نو تا ته به دغه کم تجلیات چې دي کې دي د هغې راز به تا ته څه شي دا به ته مشاهده کې داسې تا ته پته نه لګي. دا د لیلا او مجنون قصې ډېرې راغلي. عین شکل کې مثنوي شریف کې هم یو قصه ده راغلې ده هم په دې شکله دې کې د گلستان کې هم ذکر شوی ده او مثنوي کې داسې راغلې ده. گفت لیلا را خلیفہ کان توی، گفت لیلا را خلیفہ کان توی، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده ای مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بے خطر بودی تو را، با خودی تو لیک مجنون بے خود است، در طریق عشق بیداری بد است،
گفت لیلا را خلیفه کنتوی وی لیلا ته خلیفه ویلې پادشاه چې هغه ته یې چې راوسته ورته کس تو مجنون شد پریشان و هغه وی چې ستا نه مجنون پریشان او گمراه شو از دیگر خوبان تو ابزن نیستی د نورو محبوبو معشوقونه خو ته زیاته نه هغې ورته څه وی گفت خاموش چوب شه چون تو مجنون نیستی چې ته مجنون نه یې دیده مجنون اگر بودی تو را د مجنون نظر که تا لره وی هر دو عالم بے خطر بودی تولا دواړه جهانه به تا ته بې قدره او بې منزلته وي ستا ته به اهمیت نه وي به هر حال دا مثنوي شریف کې راغلی تقریبا همدا یو واقع کېدی شي همدغسې بل چا ویلی دی چې وایي چا لیلا ته ویلې مدعی گفت به لیلا بطنز مدعی گفت به لیلا بطنز رو که چنان نازک و موزون نیه لیلی از این حرف بخندید و گفت با تو چه گویم که تو مجنون نیه با تو چه گویم که تو مجنون نیه میگه مدعی گفت به لیلا بطنز یو مدعی لیلا ته په ټوکه کې وی رو کې چنان نازک و موزه دومره نازک و موزون برابر نه دومره ښکلې نه لیلا څه چلو کو لیلا زین هر بخندید و گفت لیلا د دې خبره باندې وخندل او وی سی وی اسړی ته با تو چې ګویم کې تو مجنون نه زه به تا ته سی ویم چې ته مجنون نه نو ځکه دا خبرې کې که ته مجنون وې نو تا به دا خبره نه کوله زه به دې نظرانداز ما ته به دې سپک نه کتلی ښکلی شعر دی مدعی گو به لیلا بطنز رو که چنان نازک و موزون نیه لیلا از این حرف بخندید و گفت با تو چه گویم که تو مجنون نیه بهرحال ما مر من ذکر الحما بمسمعی لو سمعت ارق الحما صاحت معی یا معشر الخلان قولوا للمعافى لست تدري ما بقلب الموجع یا معشر الخلان قولوا للمعافى لست تدري ما بقلب الموجع ما مره هغه چې تیر شوي دي د ذکر د چراګانه زما په غوږ کې زما غوږو ته را رسېدلي دي چراګانه مراد یادا ده کوم ځای چې د محبوب نزول کې او یو ځي ته راځي یو ګودر ته او څوک په چا عاشقي او په دغه وخت کې د عاشق چې معشوقه راځي یا دا انتظار کې یا یې ویني او یا مطلب دغه دته ذکر کیږي لو سمعت ارق الحما صاحت می کچره دا کوترې ووري حما چراګا ته وي نو صاحت می ما سره به چغې والې وي ارق دا پخوانی لغت دی ارق جمع د ورقه ورقه څه ته وي کوترې ته وي مؤنث دی نو دا ورقه جمع څه ده ارق نو دی وایي که چېرې دا کوترو د دې چراګا اورېدلي وی نو ما څه به هغې به ما څه فریاد و چغې والې که زما د زړه نه خبر شوي وی اصل حمامه کوترې ته وایي عام عربی کې خو دا ورقه هم د څه په معنی راځي د کوترې نو لو سمعت ارق الحما صاحت می ما سره به چغې والي وی جړلي به وی یا معشر الخلان قولوا للمعافى اے ډلې د دوستانو خلانو خلیلانو قولوا وی للمعافى هغه کس چې عاشق نه دی او فافیت کې ژوند تیری بېغمه څه درد او تکلیف د عشق ورسره نشته لست تدري ته نه پوهېږې ما بقلب الموجي چې څه دي په هغه زړه دردمن زما کې ته دې نه څه خبرې تا ته د دې پته نشته تندرستان را نباشد درد ریش جز به هم درد نگویم درد خیش گفتن از زنبور بی حاصل بود باید که در عمر خود ناخوردنش
تا ترا حال نباشد همچو ما، حال ما باشد ترا افسانه بیش. تندرستان را نباشد درد ریش. تندرستان را وی درد د زخم او د تکلیف نیوي. هغه د بیمار د تکلیف نه څه پوهېږي. تندرست سړی نشي احساس کولی. جز به همدردۍ نه گویم درد کش. بغیر د همدرد نه چې زما په شان درد وي، چاته تکلیف وي، بغیر د هغه نه به بل چاته خپل درد بیان نه کړمه، ولې هغه محسوسولی نشي. څنګه چې حافظ شیرازي وایي شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. و شپم تیاره ده او یاره د چپوم دی. یو سړی کشتۍ کې ناست دی، د شپې سفر کوي، یو خوا توره تیاره ده، یو داسې سمندر چپی دی او داسې گرداب حولناک خطرناک گرداب دی، محل د هلاکت چې هلته کې کشتۍ ډوبیږي، خطرناک اوبه راتاویږي او غولی وي او بیا ورځي. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. وی زمونږ په حال باندې سبک باران چې سپک بوجونه دی او د سمندر په غاړو بیغمه ګرځي، چکرې وی، سترګې تورې کړي دی او ښه بیغمه چکرې وی. چې د هغه سره د عشق غم او فکر نشته، نو مطلب دا دی چې زه د الله تعالی د عشق دا منزل چې ما طی کړی ولته رسایي کومه، نو زه ډېر حساس ژوند تېروم. ما سره ډېرې خطرې او پریشانیانې دي، ولې د شیطان وهمونه، وسوسې، خیالات، مختلف رکاوټونه او ماته دامونه ښودلی شوي دي. شیطان هم په ما باندې محنت کوي چې د عشق په دې مسیر کې ماته مشکلات پیدا کی، زما نیت کې فرق راشي، هغه عشق او محبت د الله تعالی زما د زړه نه کم شي، یا حب دنیا میړه کې راشي. دا ټول فکرونه او سوچونه دي. لکه دا کم منزل د عشق چې ما شروع کړی دی او ما سه فکر و درد 24 غنټې زه سوچ کې ما چې زما نه داسې غلط کار ونشي چې هغه د دعوی عشق سره منافي وي. 24 غنټې زه پریشانۍ کې ما. اوس یو سړی یو عالم دی مثال بیغمه یو ځکه درس کې اس درد و فکر ورسره د عشق په دې لین کې چې د الله تعالی وصال ته د رسایه فکر کوي، دغه غم نشته. ښه مزیدار ناست دی، کتاب وګوریز، په زړه کې درد او سوی ښه خوشحاله دی، په خپل کار باندې په قالوقیل خوشحاله دی. هغه وایي زما په حال څه پوهېږي. کم سړی چې لکه دې لینډ سره وابسته دی د اهل عشق په مشکلاتو او تکلیفونو او درد عشق باندې، نو دې کې هم دا وایي چې تندرست سړی په درد د زخم باندې نه پوهېږي. زه به خپل همدرد ته خپل درد د درد اظهار کوم، پې پوهېدی شي. گفتن از زنبور بے حاصل بود با یکی در عمر خود ناخوردنش. یو سړی چې مچۍ چې چلی دی او هغه چاته شکایت کوي وایي دا بې حاصله دی چې په عمر کې په هغه باندې مچۍ چک نه دی لګولی، هغه مچۍ نه دی چې چلی، نو دغه درد احساس دی نشي کولی. تا ترا حال نباشد همچو ما، حال ما باشد ترا افسانه بیش. تر څو چې ستا حالت زما په شان نشي، زما حال به تا ته څه د افسانې نه زیات بې اصله قصه زیات ستا مخې ته به څه ښکاره نشي. پیش یا بیش، پیش یعنی مخې ته، او که بیشي یعنی افسانې نه زیات به ورته بل څه نه ښکاري. دا پلتو خبره ده. همدغسې کوم چې حقیقي عاشقان دي د الله تعالی، د هغوی په درد و غم باندې عام خلک چې عاشقان نه دي هغه نه پوهېږي او نه محسوسولی شي. حکایت. قاضی همدان را حکایت کند که با نالبندی پسر سرخوش بود و نال دلش در آتش روزگار در طلبش متلهب بود و پویان و مترصد و جویان و بر حسب واقعه گویان. در چشم من آمدان سهی سرو بلند، بربود دلم ز دست و در پای پگن. این دیده شوخ می برد دل به کمن، خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند. بل حکایت شروع شو. د همدان د قاضي دا د یو ښار نوم دی، دوی وایي چې دا په عراق کې دی. په دغه ځای کې یو قاضي و د همدان په ښار کې، همدان یا همدان. وایي دا په یو
د نالبند په زوی باندې اشک شوی. نالبند دا د آسونو په خپو چې نالونه ټکوي او میخونه پې وی، نو د هغه په زوی باندې اشک شوی او خپله قاضي و. ونال درش در آتش روزگاره در طلبش متلهب بود. او د زړه نالې داغه د اور په روزګار کې داغه په طلب کې متلهف و. متلهف غمگین او افسوس کوون کې. شپه ورځ د سوچ فکر دا او په غم کې وو، زړه به بے قرار و، زړه کې به اور بلېده داغه په طلب کې. و پویان یعنی منډې وهونکي و، کوشش او جدوجہد به کولو او مترصد په مورچه کې به امیدوار و همیشه چېرې دی زه چېرته ووینم، د پسې به ګرځېدو. و جویان او د ده لټونکي و. و حسب واقعه گویان موافق د واقع داسې ویونکي و، داسې شعرونه به یې ویلې. در چشم من آمدن صحیح سرو بلند، زما په نظر کې راغی هغه صحیح سرو بلند. صحیح اصل کې نیغ او سیده ته وایي، نیغ ولاړه، او دا اکثر د قد و قامت او یا د سرو صفت کې استعمالیږي. څه شی؟ دا صحیح قد یعنی نیغ قد والا، صحیح سرو د سرو په شان سیده. نو دلته هم دا راغی چې زما په نظر کې هغه سرو بلند، هغه سیده یعنی د نالبند زوی. بیره بود دلم، اوس د قاضي خبره کوي، زما زړه وتښتولو، زما د لاسه زما زړه یوړو و در پای پېګن او په خپو کې وغورځول. این دیده شوخ می برد دل بک، د دې یعنی زما د یار سترګې، دا بې حیا سترګې زړه په کمن سره سړي نه تښتوي. خواهی کې به کس دل نه دهي دیده ببند، که غواړې چې چا ته اړه ورنه کې، په چا عاشق نه شې نو سترګې بندې کا. د نظر حفاظت وکړه، کني دا زړه به دې څوک وتښتې په غم باخته شي. نو اوس دا په هلک مین شوی دی. شنیدم اورېدلي مې دي سعدي بابا وایي که درګذر پیش قاضي باز آمد. دغه هلک په یو لار کې د قاضي مخې ته راغی. و برخی از آن مقاله به سمش رسیده بود. برخی یو حصه د هغه خبرو گفتگو د ده غوږونو ته رسېدلې وه. وزید الوصف رنجیده او ډېر زیات دی خفه شوی. دغه هلک ته دا خبره رسېدلې وه چې دا قاضي ستا په عشق کې مبتلا دی او دی هم پې پوه شوي دته به تراوېده را تاوېده. هلک سم هلک و. دشنا مې چې ورغه به دته کنځل شروع کړه د قاضي ته. دشنا مې بې تحاشا دادن گرفت، ډېر زیات بې صرفي کنځل شروع کړه. و سقط گفتن او سخت وینا و سنگ بر کاڼي ورپسې اوچت کړه. و هیچ از بے حرمتی فرو نه گذاشت، هیڅ بې عزتي پرې نه خوا، هر قسم بې عزتي وله وکړه، کنځل یې ورته وکړه، کاڼي ورپسې وویشته. قاضی را یکی از علمای معتبر که همینانی او بود گفت، دا قاضی دی یو بل عالم سره روان دی او دا هلک یو ګذر کې یو لار کې ولیده، بس هغه ورته کنځل شروع کړه چې ستا څه وسته کړي ته ما ته تاویږي او ما ته ګوره، یا دا رد به دې ورته ویلې. بهرحال قاضي یو عالم سره روان دی. نو قاضي څه ویل هغه عالم ته، یو ملګری ورسره، آن شاهدی و خشم گرفتن بینش و آن عقده بر ابروی ترش شیرینش. قاضي بدو نه ګڼله، خپل ملګري ته ویلې بل عالم ته وایي ګوره دا ما شاهدي وګوره، محبوبانه انداز یې وګوره، د غصې ته وګوره، د قارېدو ته وګوره، او دی وریځو باندې د ده د غصې ته وګوره چې دا غوټه پرې راغلې ده، یعنی د ده وروځې یا مخ ډېر خوږ ده او دا په وریځې ماته تروې کړې. عرب وایي ضرب الحبیب زبیبن، وهل د دوست چې دي دا وسکي دي، یعنی دا په سړي باندې خوږه لګي. نو په دې قاضي باندې دغه کنځل او رد بدو نه لګېدله، او دا یو ضرب المثل دی عربو کې چې دوست که مطلب تا لپړکو ګزارم درکوي نو دا په سړي خوږ لګي. دلته دی یو شعر ویلی دی خو دا حافظ شیرازي، بدم گفته و خرسندم افاق الله نکو گفته، جواب تلخ میز بد لب لاله شکر خاره. حالان کې داسې دا شعر نه دی، د حاشیه کې لیکلی، اصل دا شعر په دیوان حافظ کې داسې دی، اگر دشنام فرمایه وگر نفرین دعا گویم،
جواب تلخ میزه بدلبې لالې شکر خارا. دا شعر اصل کې داسې دی، د پاشیه کې لیکلی دی. اگر دشنام فرمایي وگر نفرین. یو سړی خپل محبوب ته وایو که ما ته کنزل کې او که دعا راته کې، که کنزل کې او که په ما لعنت وې دعا کوم، زه به تا ته دعا کوم. جواب تلخ میزه بدلبې لالې شکر خارا. تریخ جواب زیب کوي. دا هغه لبې لالې د هغه سرو شونډو چې هغه چینی خوري، شکر خوري، د هغې خوراک چینی وي، نو که چېرې دغه شونډې کنزل کوي نو دا دې سره زیب کوي. مطلب دا دی چې په عاشق باندې د معشوق کنزل رد بد نه لګي، دی برداشت کوي څنګه چې د قاضي برداشت کوي. از دستی تو مشبر دهان خوردن خوشتر که به دست خیشنان خوردن. وی ستا د لاسه سوک په خوله خوړله چې په دې خوله مې په دې سوک وی، وی دا ما ته خوښ دي چې په خپل لاس روټۍ خورم، د روټۍ د خوراک نه چې په خپل لاس یې خورم، او استاز په لاس زما په خوله باندې سوک وی، په سوک مې وی، دا ما ته خوشتر دي، ښه ښکاري. دې کې دا مثال دی چې لکه د عشق دومره خطرناک چیز دی، خدا نه خسته عشق مجازیم چې کمال ته ورسي نو سړی د هر څه نه فارغ کی، دین و دنیا نه ټول سوچ فکر په یو ځای مرتکز وي. همانا که از وقاحت او بوی سماحت می آید، یقینا چې د جرأت او بے شرمۍ نه د نرمۍ او جوان مردۍ بوی زه محسوسوم. دینم زه یو نیک پال نیسم، د بدرتو دا خبرې په مخې لګي. انگوری نوا ارد ترش طعم بود، روزی دوسه صبر کن که شیرین گردد. وی نوی انگور چې پیدا شي دوه دا اول کې د دې مزه تراووي، دوه درې ورځې صبر وکړه چې خواږه شي. دا اوس قاضي دی عالم ته لګیا دی دا خبرې وکړې. ترش طعم بود، دا ترش لفظ چې دی دا ترشم صحیح دی او ترشم دا درا په سکون سره م استعمالیږي. ترش تریو، که ته ترش وې او که ترش وې په فارسی کې دا دواړه صحیح دي، دواړه لهجې صحیح دي. نو چې کم یو دلته سمی خوري ته به هغه وی، او د شعر د قافیې په مناسبه نو دلته دا ترش صحیح راځي. انگوری نوا ارد ترش طعم بود، روزی دوسه صبر کن که شیرین گردد. یعنی صبر وکړه، مطلب د قاضي دا و چې اول کې دا دغه د اخر به خواږه شي او دا مسله به زمال شي. این بگفت به مسند قضا باز آمد. دا یو خبره وکړه قضا مسند، دی قاضي و، پخوا به د قضا خو ډېره لویه وه، ډېر لوی عالم به قاضي جوړېده، فیصلې به یې کولې، ډېر ذهین او قابل سړی. دا عهده وار چاته نه میلاوېده. تن چند از بزرگان نی عدول کې در مجلس حکم وه. نو قاضي هم داسې نه و، لوی دغه و، د ده لاس لاندې ډېر کسانو کار کولو، خو آخري فتوه به ده ورکول. یو څو تنه بزرگان مشران عدول و چې ډېر زیات عادل او انصاف والو در مجلس حکم وه. په مجلس د حکم د ده کې و، د ده زیر اثر نور کارنده چې و د دفتر زمین خدمت بی بوسیدن، د ده تعظیم یې کو، ځکه د خدمت یې ښکل که دله په جرګه راله د دفتر کسان دی مشر قاضي له و گفتن وی ویلې کې به اجازت سخن در خدمت بگویم، که ستا اجازت وي موږ ستا خدمت کې یو خبره کوو، اگر چې ترک ادب است، اگر چې دا بېادبي ده، دا ادب پرېښودل دي چې موږ تا ته خبره کوو، دا هم بېادبي ده چې موږ تا ته نصیحت کوو. و بزرگان گفتن و عالمان ویلی دی نه در هر سخن باز کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. نه پاره خبره کې باز کول چې دی دا جایز دی، او غلطی په بزرگانو په مشرانو اعتراض کول دا په خپله غلطی ده، دا چې موږ پتا اعتراض کو دا غلطی ده. ولیکن به حکم سوابق انعام خداوندی کی ملازم روزگار بندگان است، په حکم داغه انعاماتو د صاحب کې ملازم روزگار بندگان است چې شامل حال د بندگانو دي، تا چې موږ سره کوم انعامات کړي دي. مصلحت کې بینن و اعلام نکنن نوې از خیانت است. ستا د یاران دوستانه چې یو مصلحت یو خبره ویني او هغه تا پې نه خبرې، نو دا به یو قسم خیانت وي تا سره. طریق ثواب آن است که به این پسر گرده تمانمه درته سپینه وایو، افغانیان یې پوسکنده درته وایو، یعنی یو شي نه سرمنو باسي او ښکارې وي. وایي موږ تا ته دا خبره ښکاره کوو، ښه خبره دا ده که به این په دې هلک سره ګرد تمه نه ګرځې، ده ته تمه د ګیر چاپېره مه تاوېږه، ده ته تمه مه کوه.
و فرش والا دار نه ور دی او دغه کم فرش دا حرس چې تا خور کړی دی دا به در نه ور دی قط کې دا به ټول کې دا کم د عشق و محبت بستره چې تا واره کړو خیالونه کې دا ټول کا دا بستره ګول کا دا سوچ مکوه کې منصب قضا پایګای منی اس د قضا منصب چې دی مرتبه د قضا دا خو ډېره لویه مرتبه ده اوچته مبادا کې به ګناه شنې ملوث کړ دی نیول کېږي چې په یو ناکاره ګناه کې ملوث شي آلوده شي ککړ شي وهری پینس کې دی او هری پم دار چې ودی هغه ته خبر شو چې د ورته پلار کې کنسل رد بد وي دغه بچا چې مینو وې دوست دا دی چې ودی له وسخنین کې یو خبره دی دا وای چې تا وره دی سبد در درتی ویله یکی کر د بیا بروي بسې چې غمدار د زابروي کسه یو سړی چې همیشه ډیره بی عزتی کړی د چا د عزت څخه خیال ساتي هغه عادتي ستا د ابرو او د عزت خیال هغه نه ساتي بسا نام نے کوئی 50 سال کی اکنا میں زشتش کنت پایمال یا بسا نام نے کوئی 50 سال ډیر داسې شوي دي چې د 500 کالو نیک نومه یو بدنومي پایمال کی یعنی قاضي ته وایي چې تا ډیر لوی مقام دی 50 کاله په عزت کې ژوند تیر کړی علم د کمال له خلق د عزت کوي که خدا نه خواسته یو الزام در باندې رو خبره د ښکاره کیږي او د سره غیر شوي د 500 کال عبادت د سین یوړو څوک به بیا عزت نه کوي بدنام بشي مکوه قاضی را نصیحت یاران یک دل پسند آمد قاضی را نصیحت د دوستانو یک دل موافق د خوښ شو و بر حسن رای قوم آفرین خوان په حسن د دې سوچ د قوم آفرین یا آفرین تاسو ډیره ښه خبره وکړه تاسو صحیح وایي وقف نظر عزیزان در مسلات حال من عین ثواب است و مسئله به جواب ولیکن نظر د دې دوستانو په مصلحت حال زما عین ثواب دی درست او ټیک دی او بے جواب مسله ده تاسو چې کوم سوال وکړو دا د دې جواب نشته بے نظیره خبره ده ولیکن ولو ان حبا بالملام یزول لسمعت افک یفتریه ادول کچره محمد په ملامتیا سره زایل کېدل دا ختمې دی چې یو سړی عاشق دوته په ملامتیا د عشق نه واړي نو ما به هغه دروغ اوریدلی وي قبول کړی وي چې ادول سړی ادول صفت مشابه نه ډیر انصاف کوونکې هغه افترا کی لکه عادل سړی دا دروغ وینا لکه څنګه چې د عادل سړی نه دا دروغ ویل ناممکن دي دا سه په ملامتیا سره د محبت ختمول دا ناممکن دي دا سکیږي نکیږي او یا د افق نه مراد څه دي اظهار د عیبونو د محبوب دی لکه دا دروغ دی د محبوب عیوب که ته چاته بیانې هغه نه مني هغه عیوب هم د تخخ کاری بهر حال نصیحت کن مرا چندان کې خواهی کې نتوان شستن از زنگی سی قاضي ورته وي نصیحت وکه ماته چې څومره د خوښي وې کا خو یو خبره ده زنګي په وینځلو سره داغه نه توروالی نه ځي کم حبشي چې فطری چې بلی تور وي هغه په وینځلو په صابون مګلو نه سپینېږي نو دغه سه زمان هم د عشق نه ختميږي کار څومره نصیحت کوي زه په اوس مین شو از یادی تو غافل نتوان کار به چم ځان سره وسوي ستا د یاد نه خپل محبوب ته اشاره کوي چې په هیڅ مانی شي غافل کولی دا خلک کار څومره نصیحت کوي سرکوفت مارم نتوانم کې به پیچ زما مثال دا سه دی چې د مار سر وټکه او چکه وې ځاګه سر ټکول شوی مارې مچ تاوي دی نشم بس پروت ما خبره اثر نه کې بس زمانہ خبره ختمه شوی این به گفت دا خبره وکړه د قاضي وکاسه چند به تفحص حالي و برنګ یو څو کسه په تفتیش د حال د غالک کې روچت کړه مقرر کړه چاله ډیوټي ورک چیرې د الک سره رابطه وکړه د مال راضي کې و نعمت بیکران برخ او ډیر زیات نعمت مال صرف ک گفتان او ویلی دی خلکو خيارانو هر کرا زر در ترازو زور در بازو چاز لره چې زر په تل کې دی زور په مټ کې دی ان چا سره دولتي نو هغه طاقتوري هر کې زردی د سر فرودارت ور ترازو یا هنیند هر څوک چې زر ویني هغه سرخ کته کوي تابع کیږي اگر چې ترازو یا هنیندوشس یو تل ده او د دې دا سنگل د وسپنه دی په تل کې چې زر واچي نو خامخا سر ټیټی کنه د وسپنه ډنډه چې دا وي کته کیږي دا یو مثال ورک نو که دا سی وی نو چې جامد هر کله په زرو باندې کته کیږي پکې واچي دا یو مثال ورک نو خلک هم په دې سره تابع کیدي شي په جمله به هر حال
حاصل د کلام دا شب اتفاق صحبت میسر شد. یو شپه اتفاق د صحبت و ملاقات دته حاصل شو و همدران شب شهنه را خبر شد. هم په دغه شپه کوټواله د حکومت کس چې ګرځي او دغه محتسب سره شهنه هغه حاکم چې دا وړې وړو خبرې او دا جرایم او جنایت دا هغې پکړ کوي. نو هغه شهنه کوټوال خبر شو. قاضي هم شب شراب در سر و شاهد دربر. قاضي ټوله شپه د شرابو نشه شرابي هم څکلي و شاهد دربر او معشوقه په غېږ کې وه. دغه محبوبو استنوم نخفتې او دا ډېر ناز و نعمت و خوشحالۍ نه نه وده کېده او به ترنم گفتې او په ترنم سره دا شعر ویلې. دا کیسه ډېره اوږده ده، انشاءالله نور به بله شپه دا درس ووایو د قاضي باقي حصه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.